د اسم په قسمونو کې دویم قسم عدد دی. د اسم دویم قسم، د اسم دویم قسم عدد، یعنی عدد لحاظ سره دا اسم څنګه دی؟ نو عدد لحاظ سره اسم په درې تقسیم شو. اول قسم چې دی هغه واحد دی. دویم قسم مثنى، مثنى د یو نه چې زیاتېږي که نه، یعنی چې دوی که نه واحد ته یو اسم چې که نه، یو اسم هغې ته واحد وایي، او د دوو دپاره چې کوم استعمالېږي هغې ته مثنى وایي. یو څیز ته واحد وایي، دوو ته مثنى یا تثنیه، مثنى یا تثنیه وایي، او د دوو نه چې زیاتېږي په عربۍ کې هغې ته جمع وایي. او حالانکه په پښتو کې، اردو کې، عربۍ کې، په پښتو، اردو، انګلیش، فارسی وغیره کې یو ته واحد وایي او د یو نه چې زیاتېږي هغې ته جمع وایي. لیکن عربي د دې ټولو نه یعنی یو بدله غونته کې ژبه ده. هغې کې چې د یو نه زیاتېږي، د یو یعنی یو ته واحد وایي او دوو ته مثنى وایي، د دوو نه چې زیاتېږي هغې ته جمع وایي. نو واحد اسما مونږ ویلي، ګورئ تاسو ته ما مخکې هغه تېر درس کې ویلي وو، یعنې دا قلم چې دی که نه، قلم، دا قلم، د قلم معنا یو قلم، دا واحد دی. کتاب مې درته لیکلی و، کتاب معنا ده یو کتاب، دا واحد دی. ها بورډ ته سبوره وایي، سبوره، سبوره. نو دا سبوره تون چې دی، سبوره، دا سبوره د دې مطلب دی یو بورډ. پکې ته مروحه وایي، مروحه، مروحه. نو د دې مروحه معنا ده یو کتاب. نو دا مونږ چې کوم واحد مخکې د څومره ویلي خبرې مې کړې وې، هغه ټول واحد اسما وو. ٹھیک شوه؟ نو انشاءالله نن به د واحد اسم نه مثنى جوړو. نو د واحد اسم نه د مثنى جوړولو طریقه، د واحد اسم نه د مثنى جوړولو طریقه، دا ټولې خبرې تاسو ځان سره لیکئ. ها د واحد اسم نه مثنى، مثنى یا تثنیه. مثنى څه ته وایي؟ مثنى دوو ته وایي. اصل کې د دوو نوم مثنى دی. او تثنیه څه ته وایي؟ نو ډېر خلک د مثنى ته تثنیه وایي، د دوو ته تثنیه وایي. نو تثنیه اصل کې د مثنى جوړولو طریقې ته، مثنى جوړولو طریقې ته، د واحد اسم نه مثنى جوړولو طریقې ته تثنیه وایي، دې طریقې ته تثنیه وایي. ها نو د واحد اسم نه مثنى جوړولو طریقه، دې ته دې په غور سره ګورئ. ها د واحد اسم نه د مثنى جوړولو څه طریقه ده؟ راځئ چې اوس دغه طریقه یې زده کړو. د هر واحد اسم، د هر واحد اسم اخري حرف له زبر ورکول، د هر واحد اسم اخري حرف له زبر ورکول او الف او نون زیرې اضافه کول. دغه وګورئ شاباس. اوله طریقه پکې وګورئ. د هر واحد اسم اخري حرف، اخري حرف باندې زبر، اخري حرف باندې زبر لګول او د الف، د الف او نون زیرنی، دا نون زیرنی دی، د نون زیرنی اضافه کول. د هر واحد اسم اخري حرف باندې زبر لګول او د الف او نون زیرنی اضافه کول. د هر واحد اسم اخري حرف باندې زبر لګول او د الف او نون زیرنی اضافه کول، یعنی چې اخره کې د آنی आवाज پیدا شي، یعنی چې اخره کې د آنی आवाज پیدا شي.
اخره کې د اني आवाज ته پیدا شي د الف او نون زمي اضافه کول چې اخره کې د اني आवाज پیدا شي اوس ګوره مثلا ګوره ورته مسلم یو اسم ما تاسو ویلو دا واحد دی واحد د دې واحد نو زه مثنا جوړوم مثنا به څنګه جوړوم نو ګوره ورته واحد اسم او مثنا نو دغه مسلم دلته کې مولي همدغه مسلم ولیکئ ما تاسو ته ویل دلته کې به څه ولیکل اخري حرف باندې زبر لګول اخري حرف باندې زبر لګول اخري حرف میم دې په زبر ولګوي او الف او نون زمي اضافه کول نو دې میم سره به دا الف لګي دا الف شو او نون زمي اضافه نون زمي اخره کې د اني आवाज راغی مسلمانی وګور یعنی چې اخره کې د اني आवाज پیدا شي مسلمانی مانی ټیک شو ګوره ورته رجل په عربی کې سړی ته وایي رجل ٹھیک شو نو دې مطلب دا یو سړی اوس څه وایم دا یو سړی نه دوه سړي جوړو همدغه رجل دلته کې مولي کوي رجل ٹھیک شو ما تاسو ته د سړي کې اخري حرف باندې زبر لګاوه او د اني اضافه کوه اني رجلاني دوه سړي ٹھیک شو بیا پاس ګورئ اجر معنا دا یو اجر ٹھیک شو او ما تاسو ته ویوم دغه اجر دلته کې ولیکئ اجر اخري حرف باندې زبر ولګوئ د اني اضافه وکړئ اجراني دوه اجرونه څنګه مې تاسو ته حواله کې شروع کې هغه حدیث وي چې نبی علیہ السلام فرمایي وهو عليه شاق له اجران چې انسان د قرآن تلاوت کوي هغه باندې هغه مشکل وي په سختۍ سره نو الله پاک له اجراني هغه الله ډبل اجر ورکوي ٹھیک شو ها ولد الک ته وایي ولد ٹھیک شو اوس دغه ولد چې دی کنه ولد د دې نه زه دوه جوړوم همدغه ولد دلته کې د مثنا کې مو لیکئ ولد ٹھیک شو اخري حرف باندې زبر ولګوئ د اني اضافه وکړئ ولدان مؤمن ګوره ورته مؤمن ٹھیک شو مؤمن یو مؤمن همدغه مؤمن دلته کې مو لیکئ مؤمن اخیری حرف نون دی په دې نون زبر ولګوه او اني اضافه وکړئ مؤمنان ٹھیک شو نو دا د واحد اسم نه یعنی د واحد اسم نه د مثنا جوړولو طریقه وه او اوس ګورئ همدغه شان دی څنګه چې دا مذکر دی که نه ګوره مسلم مذکر دی رجل اجر ولد مؤمن دې کې د مؤنث علامات نشته نو همدغه اوس مؤنث به څنګه جوړو د مؤنث همدغه دغه ده همدا فارموله ده خو په هغې کې اخره کې چې دا کومه ګول دا ده که نه ګول دا نو هغه ګول دا به چې کله دا ګول دا همیشه د یو اسم په اخره کې راځي ګول دا همیشه د اسم په اخره کې راځي او که دغه ګول دا نه وروسته نور حروف لګې که نه نو دا ګول دا به اوږده تا کېږي دا ګول دا به اوږده تا شي نو اوس ورته ګورئ شاباس اوس د مؤنث اسماء ها مؤنث اسماء بیا انشاءالله د دې پوره دغه کوو د دې به پوره انشاءالله پریکټس کوو د هغې به یو خپل بیا یو چارټ جوړو په هغې کې به انشاءالله ډېر زیات تاسو ښه په طریقې سره پوه شئ اوس وګورئ دا بنت نه دی بنت لور ته وایي نو بنت معنا ده یوه لور بنت معنا ده یوه لور د بنت معنا ده یوه لور ٹھیک شوه ها اوس دا دوه لوریانې همدغه بنت دلته کې ولیکه بنت ٹھیک شوه د آخري تا باندې زبر ولګوه اني اضافه وکړئ بنتانې ٹھیک شوه اوس ګورئ ښځې ته امرأه وایي امرأه اخره کې ګول تا ده نو ګورئ ما تاسو ته ویلي دا ګول تا همیشه د یو اسم په اخره کې راځي ګول تا همیشه د اسم په اخره کې راځي که د دې ګول تا نه وروستو ته دې خوا شاته دې خوا دې اړخ ته څه لګې نو دا ګول تا به بیا اوږده تا کېږي دې ګول تا نه به بیا اوږده تا جوړېږي نو ګورئ ورته اوس دا امرأه واحد ده زه وایم چې د دې امرأې نه زه دوه جوړ کړم نو دا همدغه امرأه ولیکئ ګول تا امرأه نو دا ګول تا چې دی که نه اوس د نه زه وروستو اني لګومه نو دا ګول تا چې ده دا به ختم شي دا به اوږده تا شي زبر به پرې راشي او اني اضافه به وشي نو دا څه شو امرأه تاني
د مسلم مؤنث څه شی دی؟ مسلمه. مسلمه دا مسلمه ده. ٹھیک شو؟ مسلمه اخره کې دا ګوره ورته اوس دا مسلمه چې ده دا زه وایم چې دا زه دوه کړمه نو دا مسلمه دا ګول تا به اوږده تا شي زبر به پرې ولګي او ان اضافه به وکړي. ګوره ورته اوس مسلمه مسلمه دا ګول تا ده دا اوس اوږده تا کوي. ٹھیک شو؟ مسلمه او ان اضافه ورسره مسلمتان. ٹھیک شو؟ جنہ جنہ معنی ده یو جنت. جنت اصل کې په عربی کې باغ ته وایي. جنت څه ته وایي؟ باغ ته وایي. نو د دې جنت معنی ده یو جنت. اوس زه د دې جنت نه زه دوه جنتونه جوړوم نو همدغه جنت به دلته کې ولیکي او دا ګول تا به اوږده تا کړي جنت دا دې اوږده تا کړه او دلته کې ان ورسره ولګوي جنتان. ٹھیک شو؟ قرآن کې الله پاک د دې تذکره کړې ده ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. کوم انسان چې د خپل رب مخې ته د ودرېدو نه ویرېدو هغه دپاره جنتان دوه جنتونه دي. ٹھیک شو؟ نو جنتان دوه جنتونه. خطبه خطبه د تقریر ته وایي بیان ته وایي. ٹھیک شو؟ خطبه اخره کې ګول دا ده زه د نبي علیه السلام په یعنې د جمعې منځونه چې دي د جمعې منځونه په جمعه منځ کې چې کومه خطبه ده که نه هغه دوه خطبې دي که نه. حدیث کې راځي غالبا کانت للنبي صلی الله علیه وسلم خطبتان. ٹھیک شو؟ یجلس بینهما نبي علیه السلام په هغې کې کېناستو ویقرأ القرآن او قرآن به یې لوستو. ٹھیک شو؟ ویذکر الناس او خلکو ته به نصیحت کولو. نو خطبتانی هغه کې نبی علیہ السلام زمانه کې اوسم د جمعې منځونو کې دوه خطبې وي. یو خطبه وای بیا په میانس کې لږ غونډه کېني بیا هغې نه پس دویمه خطبه وای. نو خطبه معنی ده یو خطبه او همدغه خطبې نه زه مثنا جوړوم. نو ګورئ ورته همدغه خطبه ولیکئ خطبه دا ګول تا اوږده تا کوي خطبتانی. نو خطبتانی دوه خطبې. ٹھیک شو؟ ها ګوره ورته اوس نو د مؤنث اسم د مؤنث واحد اسم نه د مثنا جوړولو څه طریقه ده؟ د واحد چې کوم دا یعنی مؤنث اسم نه واحد مؤنث اسم نه چې ته مثنا جوړې نو اخره کې چې د کوم اسم اخره کې چې ګول تا وي هغې نه به اوږده تا جوړه کړي او ان اضافه به ورسره وکړي. هغه اخره کې چې کومه ګول تا وي هغې نه به اوږده تا جوړه کړي زبر به پرې واچوې او ان اضافه به ورسره وکړي. نو ستا د واحد اسم نه مثنا جوړه شوه. ٹھیک شوه؟ اوس ګورئ دې خوا کلمه مونږ سره یو واحد اسم دی کلمه. تاسو ته اوس په خپله پته لګي دا کلمه مؤنث ده که مذکر ده. نو کلمه وګورئ تاسو ته ما ویلو علامتي مؤنث ده که نه اخره کې پکې ګول تا ده. پوهېږئ که نه؟ مخکې سبقونو کې مې ویلي دي. نو دا مؤنث ده. ٹھیک شوه؟ زه وایم چې د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف. نو اسم ځان له یو کلمه ده فعل ځان له یو کلمه ده او حرف ځان له یو کلمه ده. نو ځان ځان له چې هغې ته کلمه وایي. اوس د زه اسم او فعل دواړه اخلم نو دې دواړو ته بیا څه وایي؟ کلمتانې. همدغه کلمه چې ده کلمه دا ګول تا چې ده دا به اوږده تا کړي. ګورئ ورته کلمه دا ګول تا اوږده تا کوي تاني کلمتانې. ٹھیک شوه؟ ها مخکې ګورئ مذکر دی اسم مونږ سره هغه دی حبیب. حبیب اصل کې عربی کې دوست ته وایي او دوست همیشه محبوب وي انسان ته. ٹھیک شوه؟ نو محبوب ته هم ویلی شي. حبیب مذکر دی د ده نظم مؤنث جوړوم اخري با باندې به زبر واچوه ګول دا ورسره ولګوه. همدغه حبیب دلته کې ولیکه حبیب. ٹھیک شوه؟ دا با چې ده په ده زبر واچوه ګول دا ورسره ولګوه حبیبه. اوس دا حبیبه معنا ده یوه محبوبه. اوس دا حبیبه چې ده زه وایم چې دوه شي را سره نو دا به دلته کې به ورته ولیکو حبیبه تاني حبیبه حبیبه تانی.
حبیبتان. ٹھیک شو؟ خفیف چې دی کنه سپک ته وایي. خفیف څه ته وایي؟ سپک ته وایي. خفیف معنی ده سپک. خفیف او خفیف مذکر دی، د مؤنث علامت پکې نشته دی. نو ګورئ یې اوس خفیف نظم مؤنث سپکه جوړومه، نو څنګه به ترې جوړو؟ ګورئ ورته خفیفه. اخري حرف خفیف کې اخري حرف فا ده، په دې فا مې زبر ولګاو، بولتا مې ورسره ولګاو. نو یوه سپکه. ٹھیک شو؟ یوه سپکه. هلکا اردو کې ورته هلکا وایي. ٹھیک شو؟ انګلیش کې ورته لایټ وایي. نو خفیفه چې ده کنه خفیفه یوه سپکه. زه وایم دوه سپکې، نو خفیفه تانی دا اوږده دا بولتا به اوږده تا کې خفیفه خفیفتانی خفیفتانی. ثقیل اصل کې عربی کې ثقیل دروند ته وایي. ثقیل معنی ده دروند باری. ٹھیک شو؟ دا ثقیل زه وایم چې دا زه دغه کوم مؤنث کوم، نو د لام باندې به زبر واچي. ٹھیک شو؟ او بولتا ورسره ولګوم. ثقیله شوه. ثقیله یوه درنه. او زه وایم چې دوه درنې، نو دا ثقیلینه به دا بولتا به اوږده تا کې او آنې ورسره ولګوئ. ثقیله تانی. ثقیلتان. ٹھیک شو؟ ها اوس ورته ګورئ شاباس. د بخاری شریف آخري حدیث دی، په هغې کې نبي علیه السلام د یو څو وظایفو تذکره کړې ده. نو په هغې کې هم دا کلمات استعمال دي د مؤنث د تسنیې هغه مثنا ده. انشاءالله تاسو به په هغې کې اوس پېژنئ. نبي علیه السلام فرمایي کلمتان دوه کلمې دي. حبیبتان ډېرې دواړه ښه محبوبې دي. حبیبه حبیبتان دوه کلمې ډېرې محبوبې دي. الی الرحمن رحمان ته الله جل جلاله ته دا دوه کلمې ډېرې زیاتې محبوبې دي. رحمان. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کلمتان ګورئ دا د مثنا یعنې د تثنیې صیغه ده، او حبیبتان هم د تثنیې صیغه ده. ٹھیک شو؟ الی الرحمن. نو دا دوه کلمې الله پاک ته ډېرې محبوبې دي. حبیبه هم ولیکم. ها بیا ورته ګورئ خفیفتان. دا دواړه کلمې ډېرې سپکې دي. خفیفتان علی اللسان. په ژبه باندې دواړه کلمې ډېرې سپکې دي. ٹھیک شو؟ ثقیلتان فی المیزان. همدا ثقیلتان دا دواړه کلمې ډېرې زیاتې درنې دي په تله کې. ګورئ ورته اوس ثقیلتان فی المیزان. میزان ته دې ته وایي. ٹھیک شو؟ په میزان کې دا دواړه کلمات ډېر زیات درنې دي. هغه کلمات څه دي؟ نو ګورئ ورته اوس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا کلمات الله پاک ته ډېر زیات محبوب دي. سبحان الله العظیم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نبی علیہ السلام فرمائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د بخاری شریف اخیری حدیث دی او
د کلمات دا چې کوم مثنا مونږ جوړه کړه د دې مثنا نشاندهي مې درله پکې صرف کوله ما چې تاسو صرف په دې باندې پوه شئ نو اوس دا یاد وساتئ د مثنا جوړولو طریقې ته دا ورته لاندې نوټ ولیکئ لاندې ورته ولیکئ نوټ ٹھیک شو دې نوټ ته ولیکئ مخکې د مثنا جوړولو طریقې ته تسنیه وایي د مثنا جوړولو طریقې ته تسنیه وایي ٹھیک شو د مثنا جوړولو طریقې ته تسنیه وایي انشاءالله آئنده سبق کې بیا ملاقات کیږي او هغې کې به انشاءالله موږ د مثنا صرف پریکټس لیکو د هغې به لږ غونته کې د هغه هم لیکو د ذخیره الفاظ مشکل الفاظ وغیره او هم درته یادېږي او لږ پریکټس پې وکړو انشاءالله او د هغې نه پس به انشاءالله بیا مخکې د جمع درس وایو هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين